دا د دیر دی ځان له نوم ایښی پیر دی او دا یو غټه خنزیر دی. دا پسې چې زه ویډیوز کوم نو ما ته نصیحتونه مه کوئ. ما ته پرون یو راغی ما ته وایي چې د مولوي صاحب پسې د ویډیو کړې ده او خدای به دې وایي خوله کاږه کي. ما ورته ویل مل که په ده زه سورم شوم نو څه نه کېږي، ته له په خبرو باندې زما ده پسې خوله کاږې. مل دا خو دومره غټ ډله د اوس سړی دی چې د ده خو نه په عزت څه کار شته دی او نه په بې عزتۍ باندې. نو مل که ده پسې زه خبرې وکړم نو زما خولې ته څه ضرورت دی چې کږېږي. دا څه داسې د دې دور ولی الله دی پوه شولې. خو د دې دور یو ریټر شوي اجرا دی یا یو لختې ده یا یو بې غیرته یا یو فتنه ده. لہذا په ده که چا لرګي ومنډه نو هم پرې نه ګناهګارېږي. دې که چا په بوکه که او سمې جوخ جوخ ټیل وخه نو زه وایم چې هغه له به زه یې واړ ورکړمه او که نه چا پې ګیر که او مخ یې وله تور که او په خر یې سور که 10,000 روپۍ انعام به ورته که خیر انشاءالله په اضافي پیسه ورولېږم. دا په څه وجه؟ دا په وجه د دې چې د خلیه د علما کرامو اختیار کړې ده او کارونه د لختو د مورتو او د ډیبرو کوي. نو په داسې ډیبرو باندې چې څوک هم سورېږي نو بالکل هغه نه ګناهګارېږي او هغه له به انشاءالله زه انعام هم سپیشل ورکوم. کاش چې ډي پي او دیر تیمور خان وی او د کم قسم تکارونه اوس د شروع کړل بیا د نه هغه تېرې څپېړې هېرې شولې اوس د نوې چې دی حرامیتوب شروع کړی دی. نو ډي پي او تیمور صاحب کاش چې ته په دیر کې وی یو ځل دې بیا په ده باندې دا زاړه زاړه سپیان اچولی وي چې دا د سړي زوی شوی وي. داسې خو که دی ته څوک څه نه وایي په تاڼه کې خو پښې توبې تاسو ایستلې وي خو چې راووته نو ورځ 2-3 ورو په مزه مزه دغه دی بیا په بچه بازۍ پسې چېرته کې ده نه چوکره پرېښوده نه د چېرته کې د یوه ښځه ډمه رنډۍ پرېښودله چې د شپې ورسره دی په لایو کې نه وي ناست. او بیا هم چې دی نو زمونږ د دیر پولیس بهادر پولیس چې دی هغه دی خاموشه دی. په کار ده چې د کومې علاقه کې اوسېږي چې دغه علاقې سویچو یو ځل بیا په ده باندې ډنډې ومنډي او د ده په مضبوطه طریقې سره دا ځل سافټویر اپډیټ کړي چې دا په تبلیغ کې لاړ شي. ګینې دا فتنه دا بې غیرته چې دی نو د ده د لاسه چې دی معاشرې ته ډېر غټ نقصان رسي. او بل دا چې د ده ته خلک وګورو نو خلک وایي که دا علم دی خو دا اصل کې د سیکانو د نسله ماته ښکاري. چېرته رنجیت سنګ تللی و دې کې چېرته تومنه ورلړه کړې ده دا شیعت یې خدای را پیدا کړی دی ځکه چې دی نو دوی اوس د علما کرامو نوم اخلي ځان ته پیر وایي خو دا غټ خنزیر دی د سیکانو د نسله ماته ښکاري دی ځکه د علما کرامو نوم بدناموي. او انشاءالله چې زه ژوندی یم نو بغری شاه خدای شته که دې پرېږدم ښه او په هغه بل دغه د ویډیو را جوړوم انشاءالله هغې کې به چې دی زه تا ته نور هم د اسمان ستوري ښیم او د ویډیو ورشیر کې ورته وایي چې ګورې بلال چې هر څو ژوندی وي باذن الله نو پرېږدي دې نه او پیره خدای خو دې ماله زر تر زره دي دنیا نه واخله تا خو د علما کرامو نوم بدنام که خدای دې تباه و برباد که مسله